الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما که یو طرف ته مشهور معروف عالم الدین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب وفات شوی دی تقریبا نن د هغې اتمه نهمه ورځ ده خو شیخ صاحب د چارسدي خلکو تازه او یاد ساتلی دی زما شاته تاسو د ورکوټه دا بوټ وینئ دا یو چوک دی د بایپاس نه چې تاسو کله راځئ دې طرف ته روټمانځو نه هغه سایډ ته د تورنګزو نه نو دلته کې د شیخ صاحب په نوم باندې دا چوک جوړ کړلی شو دلته کې د هغه په نوم باندې بورډ ولګېدلو دا چا چې ولګو د دې ملګري سره خبرې کوو بیا دلته کې د خلکه ولاړ دي دوی سره هم څه خبرې کوو څنګه جي الحمدلله جی تاسو څه نوم دی زما جی نعیم خان نوم دی او د دې تورنګزو د دې زه اوسېدونکی یم لکه د شیخ صاحب ګاونډي بالکل جی بس زمونږ مشر و زمونږ ورور مو زمونږ مشر و بس زمونږ ګر سار سو د ګاونډګیرۍ حق خو بس خپل وس مطابق ادا کو دا الحمدلله زه د دې خبرې وضاحت کوم چونکې د شیخ صاحب وفات د هغې شهادت ده خو د ټول عالم اسلام دپاره د ټول ملک دپاره یو لویه سانحه ده خو خاص کر زمونږ کلي چې کوم د تورنګزی نو لکه موږ پې ځان یتیمان ګڼو چې یاره موږ یتیمانان شو نو بس هغوی هغه خفګانه خو په زړونو کې دی د هغې هغه چې کوم نقصان و خو نشي واپس کېدی خو موږ دا کوشش کوو الحمدلله زمونږ دې ځای کې یو تنظیم دی د کلي په سطحه دی کې ټول سیاسي پارټۍ دی ته موږ APC وایو نو د هغې زمونږ دې سلسله کې یو میټینګ وشو پرونه نو یو خو موږ چې کوم دا چوک دی بایپاس چوک نو موږ دا فیصله ټولو ملګرو په شریک وکړه چې یو دی له موږ د شیخ صاحب نوم ورکړو او بیا هغه نوم خو ورکولو سره سره بیا د یو بورډ او د هغه ضرورت و چې لکه هغه پهچان هم شي او د لرې یو ځای بل ځای نه کوم خلک راځي نو هغوی ته به اسانتیا هم وي چونکې مزار یې هم موږ سره دلته ډېر لنډ دی نو دا د ټولو ملګرو بیا دا فیصله وه الحمدلله او بیا ملګرو ما ته دا ټاسک حواله کړه د هغوی په صلاح باندې دا الحمدلله بس موږ بالکل په یو شارټ وخت کې نن دا هر څه وکړل تیار کړل زه اکثر ملګري ټول راځي نو هغوی وایي چې دا څنګه په ګینټه دوه کې نو ما زه ورته ټولو ته دا خبره مو وکړه چې یاره دې کې زما څه کمال نشته دا د شیخ صاحب برکت دی خو چې د کوم څیز ضرورت یې ونوملمه نو یقین وساتئ هغه سړی پخپله دلته راشي لکه دا الوبار شو دا رنګ والا دا ټول نو بس الحمدلله د هغوی هغه ټول محنت او دغه نو هغه موږ په دې له دا شکل ورکړو دا اصل کې د چارسدي د خلکو د تورنګزو د خلکو د شیخ صاحب سره هغه مینه ده نعیم خان یو بله خبره به په نوټس کې راولمه کېدای شي ستا په نوټس کې وي هم د شیخ صاحب دغه ځای کې مزار دی خو لا بورډ نه دی لګېدلی که دې باندې هم چېرته کې عملي کار وکړه چې خلکو ته پته لګي چې یاره دې ځای کې د شیخ صاحب مزار دی د روډ په غاړه باندې یو بینر بورډ ولګي چې هغوی داسې غش هم ورکړلی شي هغه طرف ته که نه نو که په دې باندې هم کار وکړه ډېره ښه خبره ده دا چې داسې کار دی یو خو زمونږ نن دې ځای کې 15 بجې د شیخ صاحب حوالې سره یو احتجاجي پرامن احتجاجي مظاهره هم ده چې په هغې کې به انشاءالله د علاقې د هر مکتب فکر د هرې پارټۍ سره تعلق لرونکي به شرکت کوي چونکې دلته زمونږ پروګرام او نو دا شي ضروري و نو دا هم روان دی او الحمدلله په هغې باندې هم کار روان دی سار به انشاءالله هغه چې کوم د ډایرکشن د شیخ صاحب د مزار کم بورډ دی نو هغه به انشاءالله انشاءالله هغه هم دې ځای کې ولګي احتجاج هم د څه حوالې سره دی د هغې ایجنډه به څه وي شیخ صاحب قاتلانو ګرفتاري به مطالبه به کوئ څه وایئ زه اخري خبره جي همدغه خبره ده چې لکه قاتلان د گرفتار شي یو ظلم شوی دی یو زیاتې شوی دی او بله زمونږ ګیله هم ده د الله چارواکو نه چې موږ سره د میرې مور کار ولې کوئ ستاسو قاتلان او ستاسو دغه چې دي نو هغه په ورځو په ګنټو کې ګرفتارېږي او موږ چې کوم عام خلک یو نو زمونږ اړو پته نه لګي چې څو شو بس لاړې شي خبرې څه وخت پس دفن شي ختم شي نو موږ دا جي یاد دخاني کوو الله چارواکو ته دا موږ یو احتجاج ریکارډ کوو یو پرامن چې یاره تاسو په دې سلسله کې چې دی نو ټوټلې ګامونه د پورته کې چې همدغه خبره کومه نعیم خان دلته کې ډېر علماء کرامو شهادتونه شوي دي خو زیات نه زیات میاشت دوه هغې
تازه ساتلی شوي د احتجاج په شکل کې دغسې جلسې جلوسونو په شکل کې هغه سلسله ختمه شوې ده. سم خیال دی چې شیخ صاحب به هم دغه شانته کې میاشت دوه یا ساعتو بیا به دا سلسله ختمیږي که نه تر څو قاتلان نی ګرفتار شوي هغه ښودلی شوي نی دا سلسله به هم دغه شان روانه وي. زه جی دا خبره کومه چې واقعي داسې ډېرو خبرې وشوې او لاړې ختمې شوې، خو زه ستاسو په وساطت باندې دا خبره کوم چې الحمدلله موږ د چارسدې موږ د اشنغر پښتانه یو، موږ د تورنګزو پښتانه یو، موږ به هېڅکله هم شیخ صاحب نه هېرو او تر څو چې دا خبرې انجام ته نه رسېدلې موږ به هېڅکله هم او دا بالکل موږ به دې باندې هېڅ قسم کمپرومایز نه کوو. او دا خو دغه شان راځي او قیمتي خلک دي او زمونږ او مطلب دا دی هغوی ځي او خبره بس ختمه شي څه وخت پس باندې نو لکه داسې موږ هېڅکله انشاءالله نه کوو. ټیک ده. قدرمنو کتونکو تاسو د نعیم خان خبرې واورېدلې د دې چونکې د دغه تنظیم ذکر چې دی کو دا د هغې نمایندګي کوي د چارسدي د تورنګزو خلکو دغه د شیخ صاحب سره د مینې یو عملي ثبوت ورکو دوی به نن احتجاج کوي د احتجاجونو دا سلسله به همدغه شانته کې روانه وي. د دې مطالبه دغه ده چې تر څو د شیخ صاحب د قاتلانو گرفتاري نه شوي او یوازې گرفتاري نه بلکې هغه موږ ته هم ښودلی شي تر هغې تر څو چې دا نه شوي سلسله به همدغه شانته کې روانه وي. دا مناظر تاسو وکتل د شیخ صاحب سره د مینې د عقیدت دا اظهار تاسو وکتلو دلته کې د هغې په نوم باندې اولنی چوک دی چې شیخ صاحب په نوم باندې جوړ شو او باور لرم چې دغه شانته کې په چارسده کې نه په کم ځای کې چې د شیخ صاحب عقیدتمند دي او هر ځای کې د شیخ صاحب عقیدتمند شته چې هغوی دغه شانته کې دا سړکونه دا چوکونه د شیخ صاحب په نوم باندې کي. خوشحاله اوسئ. د دې څو کوالۍ سره ملګري دا خبره کوي چې دا خو موږ په خپل ترو باندې وکړه که خپل ترو مطلب دا دی چې موږ په خپل وکړو په خپل یو سورسز باندې او دا ملګري دا خبره کوي چې حکومتي سطح باندې د ادارو په سطح هم چې دی لا یو خو د دې دا نوم چې دی دا په دغه کې راشي کاغذونو کې راشي او دلته یو پراپر د هغې یو چې د هغې په یاد کې یو پراپر دلته یو چوک جوړ شي او دا هر څه شي که نه ملګري دغه خبرې کوي نو دغه حوالې سره زه دوی په خپل پروګرام راغونډ. ټیک ده جي ټیک ده جي ټیک ده.